أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. درود شریف وای اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لعن الذين لعنت شوه دے پای کسانو چې کفر کړو د بنی اسرائیل نه په شبد داوود علیہ السلام دا کم لعنت خي بیان دا علیهم چې خیره ورته وکړي په مسیحو قرادا بیزوګان ته جوړ شو وهم اصحاب ایلا هغه د ایلی والا خلق یا اصحاب السبت. ایلا دا د تیبریه بحر په غاړه باندې سیو او دا چې کم خینځي بیزوګان په جوړ شو دا خلک یادای وعیسی ابن مریم بیان دا علیهم چې خیره کړي وی دوی ته اصحاب المائده یادای په موسیقو خنازیر خنجران ته جوړ شو او اصحاب المائده دسترخوان والا چې دسترخوان غوښته ذالک دالان بما سو په سبب د دې چې دینا پرمانی کړو او کانو یاتدون او چې تجاوز کړو کانو لا تناهونا ودی لا تناهونا یو بل نه من کول الا ينها بعضهم بعضا نمن کو بعض د دې بعد بعض نورنا بعض نور ان معاوده منکرین درا پس کې دلو د منکر نه چې د منکر نه را واپس فعلوه اغا منکر چی دوی کو نبی سڑیر بد ما غسکان یا فلون چی دوی کڑے فعلهم حازا کول دیدا تراتبو گوری محمد کثیرا منهم دیر دینا یتولون اللذین چی دوستی کئی دا کسان سرا چی کافران دی دا اہل مکونا دا اہل کتاب دا اہل مکو سر دوستی کئی ولی بغضا لکستا دا بغض دا وجنا چی تا سرکینا پیداش او تاثر بغض پیداش لبی سډیر بد ما اس قدمت لو منفسهم جوړا نکړي دي دې پر نفسونو ته دی من العمل د عمل د وجنا لمعادهم الموجب لهم ذکر چې دوی بزي هغه ستا چې واجب کون کې دې دی لرا ان سخط الله علیهم تا چې الله غضب کړي دې په دوی باندې او عذاب کې بدوی همیشه ولو كانوا يؤمنون بالله کچری الله باندې ایمان لرره په نبی باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی واس انزل الی چې تنازل چې متخذوهم نبی نیولی دا کافران اولیاء دا لو كانوا يؤمنون بالله مقدم شو ما انزل الی متخذوهم اولیاء د تعالی قیاسم استثنائی رفی دی ګوره ها لیکن اتخذوهم اولیاء دی کافران اولیاء نیولی دی نو فما کانو یومنون بالله وما انزل الیه کپا اللہ پا ما انزل الیه بانی ایمان لرلے کافران پا دوستی نوے نوے لیکن کافران پا دوستی نیولی دی نو اللہ و مومنان بانی ما انزل الیه بانی ایمان نشتے ولیکن کثیر منهم لیکن دیر دینا پاسقون خارجون عن الایمان دی ایمان نخارج دی لتجدن خامخابت پیدا کہ محمد صدنا سے دیر سخت خلقنا دعوتن پر دشمنائی کدائی کسان سرچ ممنان دی یہودیان و کسان چی شرک کڑے دالی مکونا ولی لتضاعف کفرهم و جہلهم دا جہل دا وجنا و انہما کی مدنن و تلو دا دوینا پا اتباع دا ہوا کی
ولتجدن خامخابت پیدا کی اقربهم نزدی پد دوینا مودتن پا دوستی کدائی کسان سر چیمان راوڑے اللذین خلق دی قالو چیو اینا نصارا منگا نصارایو ذالک دا قرب دا مودت دا دوی دا مومنان سر پدی دے بیان بسبب ان پا سبب دا دی چی منم قسیسین پدی کے علماء دی و رحبانا و پیران و عباد وانهم لا استکبرون و دوی تکبر نکی دا عبادت دا حقنا کما استکبروا الیہود لکه څنګه چې یهودیان او اهل مکه تکبر کوي دا نازل شوی دی په وفد د نجاشی کې القادمین من الحبشه چې د حبشین راغلیو قرأ علیهم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دی د سورۃ یاسین ولستف بکوا واسلموا وقالوا ما شبه باس کان ينزل علی عیسی چې عیسی علیہ السلام بنازل دن الله وی دا صحابه او حبشې ته هجرت وکړ او د مکی والا ورپسې خلک ورولې ګل د حبشې بادشاہ ته چې دا دهشتګرد موږ نه درغلي دي تا موږ له وسپار هغه وزیران او بادشاہ ته ویل چې خبره د خپل ملک فیصله خرابه په دې دهشتګرد دا ورکا دی بدرباریان ورته ویل ام بادشاہ او خيار واغله دې خلکو نه خلک تاسو کوم چې دوی سوي آخر د دوی خبره څه ده چې ملک نه راشړلی ولی راشړلی وای راشه نو پدې کې عثمان رضی الله عنه او جعفر رضی الله عنه غټ شخصیت نو جعفر امیر وټاکا چې دې به خبرې کوي بادشاہ سره مونږ ټول وای بادشاہ له چورنه وتل نو خلق به ورته سجدي کولې دې سجده ونه نو دی ورته د مکه مشرکان ورته په دې کې عمرو ابن العاص هم د مکه نمائنده دی د کافرانو ا بادشاہ ته وی نجاشی ته وګوره سجده هم درته ونه کړه هغه ورته وی سجده دی ولې ونه کړه جعفر رضی الله عنه ورته وی زمون دین کې دا دي چې سجده بغیر الله ته نه کوي او موږ د خپل دین نه منحرف کیږو صحیح شو خنو تپوسی ته وکړه چې تاسو سوای داسې دا او منګه به داسې کول جنکې بم وجلې او غلط کارونه بم کول او سیله رحمی بم نه کول او لوټ مار بم کول الله په موږ رحم وکړه پیغمبر راکې راولې غو زمنګ د نسب نه دی مکارم الاخلاق را تخی او دا کوي او دا کوي وځه رحمان وځي دا څه غپ نه دیتا چې غپ چو ټماټر دکان د چې تو خو ترازی نو راځي اس ورته ویل چې دی د عیسی علی السلام بارک ډېر به د بکای او دا نجاشی سيو وای خاوه د عیسی علی السلام بارک سوای وای د عیسی علی السلام بارک منګه غسوي چې الله سوي دی سوره مریم تلاوت شروع کو مجلس خاموش ده او بیا د صحابي تلاوت کو څنګه تلاوت کو مجلس خاموش شو او ټول خلک جاړي او ګيري د اوخ کو نه ډکی او چې کله مجلس بس شو نو نجاشی او ته په خدای مې د قسمی چې عیسی علی السلام د دین دی ویختو عمرم زیات نو چې کم پدی کتاب کې ذکر تاسو به پوښتنه او غیبانه ایمان راوړ په نبی اسلام ایمان راوړ چې بیا وفات شو نبی اسلام په غیبانه جنازه وکړه تاسو به پوښتنه دی واکه نجاشی تابعی او صحابي نو عمرو ابن العاص ته دعوت ورکړه چې تم مؤمن شه عمرو ابن العاص سره څو ورځو نو د دې ته ایمان پرې وته خلا ایمان اظهار نه وکړي نو تاسو نه که څوک تاسو کی چا کم صحابي دي چې د تابعی په لاس ایمان راوړی دی نو تاسو ورته وای عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ عمرو ابن العاص فتوحات العرب جو صحابو کې څلور صحابه کرام دا سوچي سیاستدانان دا معنا نه چې دروغجن او ګڼ کپان او ځکه سیاستدان خو ګڼ کپ ته وایي دروغجن حرامي ته حرامي سیاستدان تاسو دا سیاستدان الفاظ لفظ استعمالوم تاسو زړه ته د حرامیان رانی
تاسې پې پوه شئ د صحابه باره کې ستاسو ذهن ته او زه خو وایم چې دا سیاستدان لفظ سره صحابي دپاره استعمال هم نه کړو نو ښه به څنګه هم خوښه ده یعنې په امورو د حکومت کې ډېر ماهره خلک و داسې به ووایو ځکه سیاست خو نن سبا چې سیاست نوم چې زه واورم نو په سر مې درد راشي تاسې هم داسې یئ رښتیا وایئ کتاب زموږ ملګري لیکلی دی سیاست چې دا کتاب ډېر ښایسته خبرې هغه اسلامي سیاست خبرې پکې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د خلفاو راشدین خو د سیاست د دې نوم نه نفرت ځکه سیاست ټولو شرمولی دی قسم دی ټولو شرمولی دی که نه دی سیاست د دې نوم نه نفرت خلکو ته نفرت دی شاه منصور سابق صاحب هغه به دا ویلی سیاست وایي سیات تور او صد دروغ تور دروغ چا پارسه کې تور ته وایي او صد وایي دروغ ته وایي سیاست معنا تور دروغ تاسې پې پوه شئ خو د سیاست معنا خو د رعیت داري که نه د ملک سم چلول حکمرانی سمه کول دې ته سیاست وایي حکمرانی سمه کول اسلام مطابق حکمرانی کول رعیت تخفل حقوق سپارل دې ته سیاست وایي سیاست مدني تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزل او سیاست مدني دا د حکمت عملی دا درې قسمونه چې دي سیاست مدني خو اسلام کې شته که نه خدا دا چې اوس داسې یو شی جوړ شو چې بس تاسې زما په دې خبرو پوهېږئ که پې نه پوهېږئ ښځې سره کېنوئ څه چل دی ولې ورسره کیندا سیاست دی په دې تاسو نه پوهېږئ شیعه سره اتحاد کول که دا دې ولې وکړو تاسو په دې نه پوهېږئ دا سیاست داسې ده که نه ده دا تاسو په دې نه پوهېږئ دا سیاست نه داسې خبرې دي نو سړی څه وکړي زړه سړي ډېر درد کوي حالاتو له وګورو څه وکړو زه هم ډېر درد کوي څه وکړو قال الله تعالی وایي دوا کوي چې دا طالبانو دا د امریکې دا مذاکرات خدای کامیاب و امریکا خدای را سم لای نو دا ټولې خبرې به سمې تمې شي انشاءالله دا ټول خدای خو داسې ونیسي ګورئ ډېر وخت کې د ټول دا کم مسلمانان ملکونه چې دا ټول د انګریزانو د استعمار نه لاندې و بیا ټول آزاد شو او په ټولو کې کردار د چا و د مولیانو علما و که نو پاکستان چا آزاد کړی علما و که قائد اعظم او اوس نوم د چا یادېږي قائد اعظم یادېږي د شبیر احمد عثماني او که د ظفر احمد عثماني تاسې سکول کتابونو کې چېرته لیدلي دي اشرف علي تانوي نوم هم پکې اورېدلی که د اشرف علي تانوي صاحب تعاون نه وی دا کار کېده د مسلم لیگ سره چې د هغه حمایت نه وی تاسې پې پوه شئ خو کافر او استعماري قوتونه همیشه دا کوي په آخره کې تنګ راشي بیا مسلمانان د مذاکراتو په نوم باندې داسې چال کې گیر کی چې خپل مقصد نه راوګرځوي چې کوم مقصد خو مسلمانان اسلامي نظام دی هغوی دا ملک چې آزاداوه دیوبند علماو قربانۍ ورکولې څه دپاره ورکولې چې اسلامي نظام په اسلامي حکومت پکې راشي د مسلمانانو دپاره یو مستقل اسلامي ملک چې اسلامي حکومت یې پکې اور دا آوازونه به کول او دا نظمونه به ویل چې پاکستان کا مطلب کیا هغې به ورته لا اله الا الله داسې ده که نه ده هغه مطلب پوره شو نه دی پوره شوی تر اوسه پورې خو 2 کاله پې تېر شو نو کافران اوس دا کوشش کوي په دې مذاکراتو کې چې طالبان په داسې خبره کې گیر کړي چې دا 18 کاله کومې قربانۍ ورکړل شوي دي دا په سین لاوشي او د حکومت حصه یې جوړه کړي هغوی په داسې ګیرئ چې د حکومت حصه یې جوړه کړي د حکومت حصه یې چې جوړوي نو بیا دومره جنګ له څه ضرورت و تاسې پې پوه شئ نو دعا کوئ چې خدای پاک ورته د دوی خپې ټینګې کړي او انشاءالله العزیز داسې ښکاري چې د دوی خپې ټینګې دي داسې ښکاري چې خپې ټینګې دي خو کله کله داسې وشي خلک دوکه شي که نه نو بس ګورئ دغه یو جماعت دی چې د خلکو ورته سترګې دي او دعا کوئ که دا ختم شو که نه یا دا په دې چالونو کې ګیر راغی نو بس ګورئ بیا کار ډېر خراب دی قسم دی ډېر خراب دی بیا د اسلامي نظام تمه د یو ځای نه نه کېږي چې دا به یې راوړي صرف دغه یو جماعت ته سترګې دي خلکو
الله وی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ چې کله واوري هغه څه انزل الى الرسول چې رسول ته نازل شوی دی د قران نه ترى أعينهم تبو ګورې سترګې د دوی تفیض چې بېږي با من الدمع د اوښکونه دغه به مجاز شي مجاز مرسل بشي سترګې خو نه بېږي اوښکې بېږي خو ځکه د محل بچي مراد بدر نه حال شي به معنا د تفیض معنا ک ډکواله شي تم تله او نو بیا به حقیقت شي تبو ګورې سترګې د دې تفیض تم تله او چې ډکی بې من الدمع د اوښکونه نو بیا به حقیقت شي مجاز بنشي مما عرفو دا غصد وچنا عرفو من الحق چی دی پی جنی دا حقنا یقولون دی وی ربنا یا رب زمانگا آمنا منگا ایمان راوڑے صدقنا بنبی کا منگا تصدیق کڑستا پا ایمان بانے و کتاب کا فاکتبنا منگولی کا ما شاہدین دگوانو سرا المقیرین بی تصدیقی ما چاہی کی اقراری پا تصدیق دا دی دوارو نبیان وقالو دیوئی پا جواب دا من دا چاکی عیرهم چی دوی تا پیغور ورکی بیل اسلامی پا اسلام دی یهودیانونا چی تاسو خپل دین پر خود سوائی وما لنا سچل دے پا منگا لا نومنو باللہ چی منگا پا اللہ ایمان نلرو وما پاسو جانا چی راغلے منگتا من الحق دا حقنا چی قرآن دے اے اللہ مانیا لنا اس مانی نشتا منگتا دی ایماننا ما وجود مقتضی سرد دینا چی مقتضی دی ایمان موجود دے ونطمع عطب دے پنو منو منگا تمکو وان یدخلنا ربنا چی داخل کی منگا رب زمنگا سردا قوم چی صالحین دی مومنین دی جنت تا اللہ تعالی وی پاسابهم اللہ بدل باور کی دیت اللہ تعالی پاگی چقا چی دی کم خبری کئی جنتینا چی بیگی با لاندی داغین نهرونا خالدین بیا میشبی پدے کے ذالک جزاء المحسنین او دا بدل دنی کی کون کدا پا ایمان سرا اللہ با بدلے ورکی دا مسلمانان چې کمو نجاشی کافرانو ته حواله نکړه وای آزاد ګرځي مزه کوي تاسو ته هیڅ څه نشي ویلې ام بس هغه ته ویلې ځه تاسو واپس شئ دلته مونږ وینم مزر ځانو باسي د حبشي نه را کافرانو ترويست چې کوم په دو مسلمان کار دی دې مذاکرات کې یو خبره ده چې د طالبانو ویلې دي چې ابي صدیقي بم خوشي کی تاسو دې خبره چې دا ورته ویلې دي میډیا کې دا راځي تاسو بندیان تبادله کې د ابي صدیقي خبره ده تاسو په پوه شئ چې مشرف ژوندې خدای دې داغي وخت پورې نه مړ کوي چې ابي صدیقي طالبان را خوشي کی انور دې خدای جهنم ته دی واچي دا چې مسلمان ورکړه ګورې مسلمان دا مسلمان او دا او بل دا دې دلیل دی ګورې چې د طالب داعیه د سرحداتو پورې نه ده طالب سره د امت مسلمه غم دی ګورې سیاست د یوې جغرافیې پورې محدودي سیاست د یوې جغرافیې پورې محدودي هغه جغرافیه چې کوم انګريز متعینه کړې ده دا جغرافیه د اسلامي ملکونو انګريز متعین کړي ک الله او د الله رسول متعین کړي دا انګريز متعین کړي دي او د مسلمان سره په د مسلمان درد دی کنه د یو جغرافیه د مسلمان درد به ورته المؤمنون كلهم كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله دا سیده کنه دا ټول مؤمنان یو دي یو دا د جغرافیه پورې محل فلسطین په مسلمانانو تاسو خپای چرته په خذو ظلمونه کیږي که خوشاله پي عراق او کشمیر کې چې دا مسلمانانو باندې ظلم کیږي نو عافیه د مسلمان خور ده کنه د کافر سره په قبضه کې ده چې مسلمان خبرې کوي ورته وایي چې زما د افغانستان چې کم بنديان دی هغه را کو عافیه دي در سره نو دا مسلمانی شو دا مسلمانی نشو دا یو تعصب یو جغرافي پورې محدود شو هغه د مسلمان د حقوقو لپاره دومره مبارزه شوه او سیاست تر یوې جغرافي پورې محدود دا سیده کنه د تاسو پوهیږئ کنه پوهیږئ دا څه کوم چې ذهن تاسو کولو
زمونږ دلته چې کوم علما په سیاست کې د هغوی ته موږ ډېر احترام لرو او د الله نه ورته د استقامت او د ښې لارې دعاګانې کوو چې الله یې په سمه لار برابر کړي او خدای پاک نه امید کوو چې خدای دې کوم جدوجهد په اسلامي طریقې سره کوي دیني طریقې سره خدای دې اجر ورکړي د هغوی مخالفت موږ د مشرانو نه کوو بالکل خدای یو څه حقایق دي چې دا هم ستاسې مخې لږدو چې ګورئ دا حقایق دا حقایق د اړونو تقلید مه کوئ ګورئ الله ویا کسان چې کفر کړو دروغ نسبتونه کړی ویا تناتن زمنګ تا اولایک اصحاب الجحیم دا مرګری د جهنم دی نازل شوار کله چې قصد کوي قوم د صاحب او الله دې دا ناراضي شي چې ملازم شي د روزي او د قیام سره همیشه روزه نیسي او قیام کوي او ولا اقرب النساء خذتن نزدیکي او طيب خوشبوئی بن لګي ولا کل اللحم او مطلب دا چې غوخه بنه خوري ولا ینام علی الفراش پرشن بنو دکیږي الله وی یا ای الذین آمنوا ایمان خاوندانو لا تحرموا ابل کال ډېر تکلیف وکنه په دې افغانانو طالبانو باندې مدرسو کې تاسو یاد دي کنه شیخ سمول حق صاحب رحمه الله دا یو عظیم مجاهد او عظیم شخصیت هغه افغانان طالبان راغون کړل هغه لوي چې بچانو بار مگر ځای راګرځي ډېر او دلته چې ارسو کراشي تاسو ته څوک سن شي ویل زما بچي ای لکه خپل بچي چې زما څنګه دي کنه د قشان می تاسو بچانه زما شاګردان هيا بل مدرسې کې داسې چل شوی او مدرسې نوم ناخله مکه هغه مدرسې کې داسې چلو او هغه د سیاسي مشر سره رابطه کړې و د علاقې کم سیاسي مشر چې دې سره څوک هغه ورته د حکومت نه دباو ډېر دی او د دې وټونم نشته مدرسې نه وباس دې کې زمونږه څه فائدہ د وټران نه دي دا نور وټ دی وټ براکیا دا نور طالبان دې سره وټونه نشته کنه په دسه کې چوټي نه نو په دمنګه سکو په دې طالب باندې مدرسې نه وباسي مدرسه په مخرب وای دا حال دی ګوره زمونږ دا حال او بچے خو بچے دے کنا طالب شاگرد بچے دے کنا دے زما دې د الله په ذات قسم ګوره په محراب کې ناسیما چې د سبق په باب کې او د شفقت او د دعاګانو په باب کې ما خپل بچو چې کم زمانه پیدا دي او تاسو فرق را سره نشته هغه سره مینا فطری دا ګوري د بدن جز مې ده د زړه ټوکړه دا کنه بچی تاسو بچی دي کنه چې چا بچی هغه لپاره لګی دا د زړه ټوکړه د محبت ور سره فطری ده او د سبق په باب کې او د تربيت په باب کې تاسو را ناس جماعت د څوکي او زما خپل بچی د تناسي دا غوي او تاسو په من کې فرق بنئ زما په ځل کې ناراضي خیال په حاشیه کې مم دا ناراضي چې خپل بچی او د پردي بچی فرق وکما ځکه شاګرد خو بچی یې کنه بچی ته څنګه وای ته وځه تاسو نه پر एकदम ما ته تکلیف ده چې ما ته تکلیف دی اول بزو زم بیا به تاسو وځي یا تاسو چې لارې لا برابر یې تاسو څوک نشي وشته قسم کبرانه وباسي چې دا طالب دی نه ما ته به حکومت وای دا طالب وباسه دا طالبان دی نه یوته دی اول بزنه ما بیا به تاسو چې زنه مخوبه بیا به تاسو ګیله نه کړه چې استاد نه چې استاد مو باسي او طالبان مو خو بیا ټیک ده کړه چې زایم او طالب ته چې توزه تداسي توزه مات مدرسه خرابې کینو دا ګورې دا ایمان نشو نه غیرت هغه په یو ملما باندې چټول وطن قربان ک هغه نوم به تر قیامت پورې یادې کی کنه یادې الله ويا ايها الذين امنوا ایمان خاوندانو لا تحرموا محرم و طيبات ما حل الله لكم پاک غسینا چې حلال کړی دی الله تاسو ته تجاوز مکوئ امر الله د الله د فیصلو یقینا الله نه خوږی معتدین او کلو خریدا سنا چې الله تاسو ته درکړي حلال طیب دا حلالا طیبا مفعول دی او دا جار و مجرور چې مما رزقکم الله دی دا قبل و حال دی متعلق دی به دا غي پوری دا مما رزقکم الله دا حال دی ګورئ ها دا حلالا طیبا د پارا مخکې کړه ولې دی ځکه چې کله ذل حال نکرې نو حال مخکې کیږي کنه حالت مخکې کړه کائنا مما رزقکم الله واتقوا الله د الله نه ویریږي الذي هغه ذاتن تم به مؤمنون چې تاسو پاغي باندې ایمان راوړی
راوړی دی لا یؤاخذکم الله ننیسی تاسو باللغو پلغو بیکار خبر الکائن چې ثابت دی پس تاسو په قسمونو کې وما اسبق الی لسان چې سبا او تسبقت کې من غیر قصد الحلف بغیر د قصد قسمنا کدا قول د انسان لا والله بلا والله ولکن یؤاخذکم لګدا د اشافی مسلک دی ابو حنیفه وی لغو دی ته وی چې کار دین کړي او نه مې ده کړي د پته نه ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما پاس عقدتم چې تاسو به تخفیف او تشدید په قرات کې بما عقدتم چې تاسو وټکړی علی ایمان قسمون علی باغی باندې بیان حلفتم چې تاسو قسمونه کړی د قسنا په کفاره د یمین اذا حنستم چې تاسو باندې قسم موري پدې کې تام عشرت مساکین خوراک ورکول دي له مسکینانو ته هر مسکین د پاره یو مد من اوسط ما تتمون د درمیانه غینا چې تاسو خوراک کوي دا غینا اهلیکم اهل ته ورکوي اقصده درمیانه واغلبه او غالب چې کوم استعمال او لا اعلی هو ولا ادنا ولا ودنا بني او کسوتم یا جامع غیتا بما يسمى کسولک قمیص او امام شو پټکم پکې دی وایزار او پرتګ ولایک واده په مازو کې رایلا مسکین واحد یو مسکین ته بنور کې دا شابي سے مسلک ته زمون داسې نه دی او تحریر رقبه عتق رقبه یا آزاد ول دی یو غلام مومن دی لکه په کفاره د قتل کې او زهار کې حمل د مطلق په مقید وکي امغه وی مطلق په اطلاق جاری او مقید په تقید اسامه کې تاسو ویری دی په مل مجید کتا سدان مې یو شی ما ذکر پسیا مسلاسه ایامن پتا سے روزه د درې ورځې کفارت ظاهر ادا د چې نو لاش در تتابو پکې نه د شرط علی شافی ذالک المذکور دا چې ذکر شو کفارت و ایمانکم کفارت تاسو د قسمونو د چې تاسو قسمونه اخرى وحنستم قسم در باندې واوړي واحفظو حفاظت تو کوي ایمانکم د قسمونو انتن کی سوا چې ماته نه کوي معلوم تکون اعلی په لبر رین چې په پیل د نه کوي نه په اسلام بین الناس نه لیک په سورې بقره کې کذالکم د قسان مسلما بین لکم لک څنګه چې بیانې کی تاسو لپاره ما ذکر یبین الله بیان لکم تاسو اتیاتنا لعلکم تشکرون علی ذلک دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوي په دې باندې شریف وایي